قرآن مجید سورت توبه تا سورت توبه ذکوي چې رسول الله مبارک آخرنه جهاد کړو تبوک به ورته وی غزوه تبوک دا ډېر لرې دا بونډري ده د عربو او د روم بونډري ده سرحد دی دې باندې یو جنگ شوی و جنگ نو شوی خو د روم بادشاه خپل فوج له د یو کال تنخواګانې وړاندې ورکړې وې ویل دا واخلئ او په مدینه منوره باندې حمله وکړئ مدینې ته خبر راغی نو د رسول الله مبارک په خپله زمانه کې 87 جنګونه کړي دي دا نن چې موږ ناست یو تاسو ته د قرآن او د حدیث خبره کوو او دا قرآن او حدیث موږ تاسو منلی دی او اسلام را رسېدلی دی د دې اسلام د نفاذ دپاره رسول الله مبارک 87 جنګونه کړي دي د زرګونو او لکونو په تعداد کې مسلمانانو د خپلې وینې قرباني ورکړې ده نو تبوک اخرنی جنګ و اگر چې جنگ شوی نه خو خطرناک دا 87 جنگونه چې دي نو په دې کې دا 86 جنگونه دا خپل منځ کې شوي و عربو کې او دا د تبوک جنگ چې و نو دا د بهر ملک سره دا د ټولو نه ناشنا و دا نور جنگونه عربو کې خپلو کې قبایلو کې شوي و د عربو وطنونو کې او قبیلو کې او کلو کې جنگونه شوي و او د تبوک جنگ دا د بهر ملک سره جنگ نو خطرناک نو رسول الله مبارک په مدینه کې اعلان وکړ چې هیڅوک به نه پاتې کېږي یو سړی به نه پاتې کېږي او ټول به جنگ لزو نو خلک لاړه نو دا اوږد بحث دی خو دغه وخت کې 6 قسمه خلک وو 6 قسمه خلک یوه ډله داسې وه چې د رسول الله مبارک خبره یې واورېده نو کور ته ملا نړه بس روان شول او دویمه ډله داسې وه چې هغوی لږ سوچ فکر وکړ چې دا خو د لو ورځې دي لکه زموږ په دې وطن کې نن سبا د زمیندارو دپاره د غنمو د لو ورځې دي نو زمیندار خلک دا اهمې ګڼي چې دا خو د کار ورځې دي که موږ په سفر باندې لاړ شو نو دا غنم به ضایع شي نو د تبوک جنگ د قجورو د لو په ټیم کې شوی و نو مسلمانانو سره دا یو فکر مو چې که موږ جنگ ته لاړ شو دا قجورې به ضایع شي نو هغوی څه لږ ډېر سوچ وکړه خو به هر حال دوباره روان شو او درېیمه ډله هغه وه چې هغه منافقانو هغوی د سیل دپاره لاړه چې ګورو چې څه حالات به پیدا کېږي دا 3 ډلې وې او 3 ډلې په مدینه کې پاتې شو یو هغه خلکو چې معذورو ګوډیان شلیان ړانده بوډاګان ضعیفان او یو هغه خلکو چې هغه منافقانو او یو 10 کسه کسکر مسلمانان پاتې شوي 10 کسان دا په مدینه کې 3 ډلې مدینه کې پاتې شوې 3 لاړه یوه هفته رسول الله مبارک په تبوک کې تېره کړه او هغه دشمن باندې الله روب راوسته رسول الله مبارک ورته خبر ولېږه د روم خلکو ته بادشاه ته چې زه تبوک ته راغلی یم او زه په تبوک کې انتظار کې ما ته که حمله کول غواړې نو لاس دې ازاد او توره دې تېره دې خبر په روم باندې یو روب وغورځو او رومیان چې هغه تښتېدلي دي نو تر اوسه پورې واپس راغله مسلمان کې روب ډېر صفت کمال دی ابو داود شریف کې یو حدیث دی رسول الله مبارک وایي چې الله ته یو کبر ډېر زیات خوښ دی او یو کبر ډېر زیات ناخوښه دی نو کبر د شیطان او د ابلیس صفت دی خطرناک صفت دی خو یو کبر داسې دی چې هغه د الله خوښ دی هغه به کوم کبري هغه به هغه کبري چې کله ته په میدان جنگ کې یا د اسلام او د کفر مقابله راله
او ته کافر ته دا برید داسې تو کې او ورته وایې چې مړه زه ته خو راشه او دا ځان پې لوی کې چې که مخې له رالې نو میده میده کوم به دی دا د کبر نو دا الله ته خوښ دی خو دا هغه صورت کې چې دا د خدای د دین دپاره او د اعلی کلمت الله دپاره استعمال شي نو دا الله ته خوښ دی او که دا د چا د ظلم دپاره د یو مسلمان د ظلم دپاره دا کار وشه نو دا د الله نه خوښه دی نو دا روبو مسلمانانو ورته وی موږ راغلي یو او راځئ راوړاندې شئ الله په هغوی باندې روب راوست او لاړل رسول الله مبارک واپس راغی او په لار کې بیا بلا جنګونه شوي او ډېر غنیمتونه راغلي دي دا ډېر تاریخي جنګ دی او په صورت توبه کې د دې جنګ تفصیل شوی دی په دې کې لس مسلمانان چې هغه په نورو جنګونو کې شامل وو خو دې جنګ ته لا نړه د ناراستیا په وجه او داسې مثال دی لکه نن سبا شپې لنډې دي نو تاسو چې سهار مور راپاسئ نو لږه خواري غواړي تاسو نه راپاسئ نو ړم کېږي چې پتلو به ځو خو لم لیټ کوئ لم لیټ نو دغه لسو صحابو دغه شان لم لیټ کو او په دې لم لیټ کې پاتې شو رسول الله مبارک چې واپس راغی نو اوه صحابه په هغې کې داسې اوه چې رسول الله مبارک د راتلو نه وړاندې هغوی په مسجد نبوي کې د مسجد نبوي د پیلرو سره ځان وتړلو ځان له په خپله سزا ورکړه او دی ووی چې تر څو پورې موږ رسول الله مبارک معاف کړي نه یو او زموږ توبه نی قبوله شوي نو موږ به خپل ځانونه نه سپړو نو چې رسول الله مبارک راغی توبه یې خدای قبوله کړه ورته ویې ځان وسپړئ ویې نه ته به هم سپړئ نو رسول الله مبارک هغوی وسپړل او الله توبه قبوله کړه خو درې کسان پکې داسې کعب ابن مالک او هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع دا درې کسان قرآن مجید کی صورت توبه کې د دی وعلى الثلاثه الذین خلفوا درې کسان هغه چې هغه الله رستو کړل د هغوی توبه نه قبلېده 50 ورځې بعد د هغوی توبه قبوله شوې نو په دې درو کسانو کې کعب ابن مالک دا شاعر ادیب او شعر او ادب دا یو داسې فن دی چې په دې باندې سړي ته ډېره زیاته فایده رسي زمونږ کتابونو کې لیکلي دي چې الادب خیر الذخائر د یو بچي دپاره ادب زده کول دا د ده د زندګۍ بهترینه ذخیره ده چې دی ادب زده کړي دا ځان له یو موضوع ده بهر حال کعب ابن مالک ته ملګرو ووی منافقانو ورته ووی چې تم څه بانې مانې وکړه او پیغمبر به درته خبره خلاصه کړي ستا توبه به قبوله شي هغه وی نه بانې مانې نه کوم بس نیم تلی نو رښتیا به ویمه رښتیا او دروغ نشم ویلی یو مې دا ګناه وکړه چې د جهاد نه پاتې شوم او د رسول الله مبارک د حکم مخالفت مې وکړ او که دویمه ګناه دا وکړمه چې د دې خپلې ګناه دپاره دروغ وویمه نو دا به ګنې ما له دروغ راځي شاعر سړی هر قسم خبره کولی شي دی په شعر کې څومره دروغ وایي شاعران مبالغې ډېرې کوي او هغه په خلکو باندې خوږې خوږې لګي نو د شاعر سړي کلام داسې وي چې دی بانه مانه جوړولی شي خو ویل داسې نه کومه نو څو ورځې څلوېښت ورځې دی سره رسول الله مبارک خپلو ملګرو ته وویل چې دې خلکو سره به سلام کلام نه کوئ دې درو کسانو سره دی سره چې کله خلکو سلام کلام منقطع که ختم که نو ډېرې پروشانو سره دا خلک مخ شو ډېر زیات او 40 دن بعد د دې درو واړو کسانو بیبیانو ته دا حکم لاړ ښځو ته یې وویل چې د دې خاوندانو نه جدا شي
نو مشکلات ډېر زیات شو. د هلال ابن امیه ښځه بوډۍ وه، دا راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی چې زما خاوند ډېر بوډا دی، کمزوری دی، او که زه د هغه خدمت ونه کړمه نو کیدای شي چې هغه ته ډېر تکلیف ورسي، او ستا حکم راغلی دی چې د خپلو خاوندانو نه جدا شي. رسول الله مبارک وی دا زما حکم نه دی، دا د خدای فیصله ده، د خدای په فیصله باندې صبر وشي. 50 ورځې چې پوره شوې نو آیاتونه رالل وعلى الثلاثة الذین خلفوا، هغه 3 کسان چې هغه رستو پاتې شوي او هغوی دا سینې د قرآن آیات ما ته یاد نه دی، مضمون یې دا دی چې دا روح او دا زړی دی چنغړک ته راورسېد. خلک وایي زړه مې خولې له راغی، بیماره خوبت او دا فراخه ځمکه پې الله پاک تنګه کړه. لکه خلک وایي ما له ځمکه ځای نه راکوي، بعضې سړی تنګ شي. د دې 3 واڼو دې ته حالت ورسېد چې خدایه دا ځمکه اوچوي او بس موږ پکې ننوځو، د ځمکې د پاسه ژوند موږ ته سخت شو. نو دغه ټیم کې آیاتونه رالل، سورت توبه نازل شو او الله د هغوی توبه قبوله کړه. نو الله هغه خلق موږ ته نمونه جوړوي او هغې نه موږ ته رستو الله خطاب کوي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. دغه خلکو په شان ته جوړ شئ، د دغه 3 کسانو په شان چې هغوی سزاوارو خو دروغ یې نه وي. دروغ خطرناک صفت دی، ګنې هغوی که دروغ ویلی وی د نورو منازکه چې رسول الله مبارک ته کم خلق چې پاتې شوي هغوی راله او رسول الله مبارک ته قرآنونه قسمونه وکړه، دریوال قرآنونه یې وکړل، دریوال. چا وی زما مور بیماره وه، چا وی زما دیوال پرېوتی او چا وی زما د کور چت نه و، چا وی ما نه چیلی ورکې شوې وې، چا وی ما نه اوښ ورک شوی و، زه په دې وجه نه یم تلی. قرآن قسم یې وکړ، رسول الله مبارک معاف کړه، خبره خلاصه شوه. نو دې 3 کسانو ته دغه خلکو ووي چې تاسو هم داسې دروغ ووایئ که نه، نو تاسو ته هم توبه به هم قبوله شي او پیغمبر به هم معاف کړي. وی نه موږ دروغ نه وایو. نو هغوی یو 50 ورځې سزا خو ورته میلاو شوه، خو د 50 ورځو نه الله پاک هغه په نیکانو خلکو کې سرداران مقرر کړل او د ایمان تمامو خاوندانو ته الله ووی چې داسې خل جوړ شي لکه دا 3 کسان چې دي، وکونو مع الصادقین، رښتوني خلک جوړ شي. دروغ په یو صورت کې مه وایئ،